د سیاست د چمکاوېدو لپاره اوس په دا میډیو باندې یو پوسټ چلیږي یو کس قرآن اوچت کړی دی او داسې داسې کوي قرآن داسې داسې کوي قسم دی چې مې وکتل د سترګو نه مې اوښکې بهې دي ما وی ربه قرآن یې پرې نه ښوده د سیاست لپاره تاسو وکتل یو کس قرآن داسې داسې کوي ما وی ستاسې یو انسان په دا جلسه کې نشته چې ستا دا لاس د بیخ نه پرېږدي داسې یو جذبې والا ایمان والا نشته چې دا مقدس کتاب چې زما رب وفرمیل چې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم د قرآن باندې خو ما قومونه اوچت کړي دي ویدعو به آخرین دا خو زمون ایمان دی قرآن خو زمون ایمان دی محترم دا قرآن پرې نه ښوده مړه قرآن په جلسو کې داسې داسې کې د قرآن بې حرمتۍ وشوې د جوماتونو بې حرمتۍ وشوې د امامانو بې حرمتۍ وشوې د دې منبر بې حرمتۍ وشوه د مصلې بې حرمتۍ وشوه د مسجد بې حرمتۍ وشوه زه وایم زما رب به د عذاب د کاڼو باران ولې نه کوي په موږ باندې محترم دا کوم عالم دی قسم دی چې ته په جلسه کې قرآن داسې داسې کې الله دې هلاک کړه ته قرآن داسې داسې کې محترم نشته داسې په موږ کې ایمان او جذبې والا چې راپاسي د عمر غوندې چې توره یې رابار کړو اواز یې وکړه محترمو عمر توره رابار کړو اواز یې وکړه چې ایمان یې قبول کړو او عربو سنو نن عمر ایمان قبول کړی دی څوک چې جناب محمد رسول الله لراله چا چې زما د پیغمبر په ناموس باندې حمله وکړه خاندانونه به ونه وشیندم چا چې په قرآن حمله وکړه خاندانونه به ونه وشیندم چا چې زما قرآن بې حرمتي وکړه خاندانونه به ونه غر کړم چا چې د مسجد د جومات بې حرمتي وکړه خاندانونه به ونه وشیندم محترم الله دې پیدا کړي یو عمر محترم مونږ کې خو جذبه نشته مونږ کې خو ایمانی قوت نشته په دا ژبه سره پویم چې بس جي الله الله کوم زړه مې د ایمان نه خالي دی محترم خفه کېږو به نه قسم دې زړه مې د ایمان نه خالي دی دا کوم دغه چې چلیږي زما محترمو زما په ملک کې پتا باندې کوم عذابونه چې اوس الله رحم وکړي کېدای شي دستربندۍ شروع شوي دي علماو دعاګانې کړي نو د علماو د دعاګانو په برکت او د دستربندو په وجه باندې باران لایق نه یو د عذاب لایق یو محترمو الله باران وکړه دا ګوره د دستربندو برکت دی د بخاري شریف او د قرآن دستربندۍ کېږي د هغې دعاګانې دي د شیخانو چې په موږ باران وشو ورنه ګورې د عذاب انتظار به کوو محترمو جومات د امامانو بې عزتۍ کېږي تاسو وګورئ ابرز باندې میډیا باندې تاسو وکتل حیات آباد فیز 7 کې یو سړی راپاڅېد او د جومات د استاد بې حرمتي یې ونه کړه زه وایم دا د استاد بې حرمتي نه ده دا د عالم بې حرمتي نه ده دا تا د دې پټکي بې حرمتي کړې ده دا تا د دې منبر بې حرمتي کړې ده تا د دې مصلي بې حرمتي کړې ده تا د دې جومات توهین کړی دی محترمو نن دا حال پاتې شو په جومات کې امام پسې راپاڅېده یو کس راپاڅېده د جومات د استاد بې حرمت وی نه کوو مونځ دی که روزی محترمو نن دا عالم شه محترم یا چې ابو بکر صدیق په زمانه کې یو انسان وفات شو چې کفن دفن یې وله وکړه قبرستان ته یې ښکته کړه کفن یې پړقېدو شو محترمو کفن یې څه شو پړقېدو شو ستاسو څه خیال دی چې موږ ته به کفن ناچي زموږ څه خیال دی چې موږ ته به کفن ناچي دا یو جوړه ده محترمو یاد ساته یو جوړه ده چې زه ورته کفن ویم دا کفن به موږ ته ناچي محترم ستا څه تصور دی چې دې جوړې سره به ستا مخاطبوالی نه کېږي دا جوړه به تا ته نه غوندئ ستا نه ولې بیا مرګ هیر دی محترمو کفن پړه کېدو شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو راوغوښته وی یاره جي وي مړي حرکت شروع کړ مړی راپاڅېده جي ټول خلک رالی جي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راوسته چې ویې کتل د مړي نه کفن لرې کړ چې ویې کتل د مړي په دغه کې د مړي په ګریوان کې د اجدها په قسم کې یو لوی مار و چې د مرۍ نه وتو شوی محترم وی خلکو ته وی چې الی کوټه کې راوالی مار مړ کې مړي ته اړم شوي دی حتی تر دې پورې زما رب ورته هغه مار او اجدها ګویا کړه کتابونو د هغې تذکره کړې ده مار ورته وی ان الله امرني ان اعذبه الى یوم القیامه ما طرف امر کړی دی چې دې مړي له عذاب ورکه ابو بکر ورته جواب ورکه دې مړي څه داسې عمل کړی دی چې ته ورته عذاب ورکې اواز راغی خطایاه ثلاث د ده په دنیا کې 3 ګناهونه دي چې پې عذاب ورته مقرر دی لجي تبې پې نه ده بنده کړې تاسو ته زمونږ به هم دا حلي محترم و قسم دی تبې به راباندې نه بنده کړې چې زه به په خپلو دغه باندې د خپل اور بستره په قبر کې ووینم محترم و دا یاد ساته ګورئ ښه قسم دی الله دې معافي وکړي
وی خطایاه ثلاث درې ګناونه یې د درې. نمبر 1 وی د کومه داسې ګناه ده چې د مرګ نه مخکې ګویا چې د قبر د ښکته کېدو نه مخکې دته الله توک د مار ورچولی دی. وی لومبې نمبر 1 وی دې مونځ نه کوي، دا مونځ ګزار نه دی محترم. الله دې معافي وکړي. نن جوماتونه خالي دي محترم، ستاسو جومات تش جومات دی محترم. دا کوم چې ناست یې زه یم په میروس کې ړومبني سب کې نن مونځ وکړه، ما ته پته ولګېده بس په میروس کې دا تقوادار قوم پاتې شه، پته ولګېده نور ټول بېلمازه پاتې شو. خفه کېږو به نه چې د الله د کار نه چې زما رب اواز وکړي چې حی علی الصلاة جومات ته راسه، ستا څه مجال دی چې ته بار ګرځې بیا. د الله نه ضروري کار په دنیا کې د چا شته؟ داسې یو انسان دې ما ته وښیي چې د الله د رب د ذات نه چې زما رب اواز وکړو، د رب نه باندې کلمه، د قرآن نه باندې کلمه ما ته یو انسان وښوله، زه جرم ورکوم محترمو. او که چا وښوله نو ایمان ته لاړه. چې انسان وي د الله د اواز د پاسه اوچت اواز ته د انسان نه ایمان لاړه او ښځه پې طلاقه ده محترمو. نو چې د الله د اواز نه اوچت اواز نشته نو ته بار څه کوې؟ ته بار څه کوې چې جومات ته نه راځې محترم؟ نن جوماتونه خالي شو. وایي چې دې مونځ نه کوي محترمو، دې جومات ته نه دی راغلی. ما وی ته د جومات څه کوې؟ خلکو د جومات حرمت باقي پاتې نه کړ. نمبر 1 یې ورته ووي اجدها ورته ووي چې دا مونځ ګزار نه دی، مونځ نه کوي ځکه پې زه الله مقرر کړی. نمبر 2 وی څه کوي؟ وایي د سره ډېر مال خو مال د پاسې قبضه اچولې ده، مال نه ورکوي. نو هغه مال نه ورته زه دا د اجدها جوړه شوې. وایي درېیمه ګناه یې څه ده؟ درېیمه ګناه یې دا ده چې دې فحش ګویي کوي، فحش خبرې کوي، غلطې خبرې کوي محترمو. د ده دا ژبه دا په زنا باندې اموخته ده. نبی علیه السلام فرمایي لکل بني آدم حق من الزنا، د انسان هر اندام زنا کوي، د ژبې باندې فحش ګویي کوي، غلطې پلیتې خبرې پې کوي او په غوږونو باندې ګانې بجانې اوري. نو زه رب پې د 3 وجو نه دا عذاب مقرر کړی دی محترم. نن وګوره دا کارونه په مونږ کې شته، دوکه په مسلمان کې، په مونږ امت محمدیه کې دروغ زه وایم جي، دروغ په ما مسلمان کې شته، دوکه زه کومه په پیو کې اوبه زه اچوم، چوغنخوري په ما مسلمان کې شته، خپله درنه او د بل سپکه په ما کې شته محترمو. خفه کېږو به نه، د بل بې حرمتۍ کول یار جي پلانکې د نه سړی زوی دی او دا ډنګرې د نه سړی زوی دی، دا په ما کې شته محترمو. د دنیا چې څومره ګناونه په مخ ته ځمکه کېږي دا امت محمدیه کوي محترمو. خفه کېږو په موږ باندې به عذاب نه راځي، قسم دی دا کوم عالم دی. زه خبره دې پورې کوم محترمو، عاجزانه درخواست چې الله رضا کې الله خفه دی محترمو، قسم دی. ورنه تاسو ته ما دا جمله وویله چې عذاب به تاسو په دې خپلو سترګو باندې د قبر ته د ورتلو نه مخکې تاسو به په دا خپل عذاب بدن باندې عذاب ووینئ. الله ته توبه طیب شه او الله سره روغ وکړه. د جوماتونو، مساجدو، مدارسو، مراکزو، د علماو، طلبو، تبلیغیانو ادب و احترام، د سپینګیرو احترام، د مشرانو احترام ادب، د مولوي صاحب د طالب د اپس صاحب د چینې احترام او قدر او عزت وپېژنه. که دا دې ونه پېژندل نو هغې له خو الله مرتبه ورکړې ده، عالم له خو الله مرتبه ورکړې ده، دې محراب له خو زما رب مرتبه ورکړې ده، دې منبر له خو زما رب مرتبه ورکړې ده. خو الله به پې تا ذلیله او رسوا کړي او په داسې عذاب به دې مبتلا کړي چې هغه عذاب او هغه مرګ باندې داسې مرګ باندې به دې مړ کړي چې ستا مرګ به د آینده نسل دپاره یو نشانه وګرځي محترم. وګورئ دا یاد ساته، توبه وباسئ، توبه الله ته توبه وباسئ. خدایه زه ډېر ګناهګار یم. بل ته مه ګوره چې ځان ته ووایې زه ښه سړی نه یم، بل ته ښه سړی دا مه وایه چې دا د نه سړي زوی دی او دا د سپېره زوی دی او دا د پلانکي زوی. زه په خپله ښه سړی نه یم. خدایه زه ډېر ګناهګار یم. الله زه ډېر عاجزه یم. الله زه ډېر خطاکار یم. خدایه ما معاف کړه. هر انسان چې دا جمله وویله چې زه ګناهګار یم، یو جمله ویم بس، چې هر انسان دا جمله وویله چې زه ګناهګار یم، زما رب خو دومره رحیم ذات دی، زما رب یو جمله وفرمایله چې یو انسان 5000 سال زما نافرماني وکړي، 5000 سال او یو پیره د دې ژبې نه دا کلمه وځي چې الله زه خو خطاکار یم، خدایه زه خو ګناهګار یم، ما وبخه، او د دې سترګو نه یوه قطره وبهیږي. نو زما رب یو جمله وفرمایله چې 5000 سال د زما نافرماني کړې ده او یو قطره دې د سترګو نه وبهیده، نو دا قطره په ځمکه باندې ټپک باد کې وي، اول زما رب تا ته ټول ګناهونه معاف کوي محترم. نو زه ولې د الله نه ونه یېرېږم؟ الله ګوره ډېر رحیم ذات دی، الله ته وجاړئ، الله نه ویېرېږئ محترمو، الله سره روغه وکړئ، الله سره روغه وکړئ، قسم دی الله خفه دی. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام